دیر پا فاسح انداز دیکھو بیان دا قرآن تفسیرا اللہ دی ایخے دے پا جبا عجیبا تاثیرا دیر پا فاسح انداز دیکھو بیان دا قرآن تفسیرا اللہ دی ایخے دے پا جبا عجیبا تاثیرا فائدہ دی عام و خاصتا رسی شملتا قربانا فائدہ دی عام و خاصتا رسی شملتا قربانا ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن ابو حامد بنگشتا ډیر ډیر خدمتونه کوي ضیاء الرحمن فاروقی ستاسو ډیر نشرونه کوي ابو حامد بنگشتا ډیر ډیر خدمتونه کوي ضیاء الرحمن فاروقی ستاسو ډیر نشرونه کوي پتارانم بدی تلستا یما فیاض الرحمن پتارانم بدی تلستا یما فیاض الرحمن ابو یحییٰ سورة النصر ترتیب عثمانی دا سورت یو سلو لسم نمبر سورت تے ترتیب نزولی چلے یو سلو دیار لسم نمبر سورت تے کلمات دلی سورت چلی دروشتی حروفی واویا دی نازل دے رست دا سورت توبینا بعض علماء دی تا آخری نزول گنی چی دا آخری نازل شوی دا طول پٹولا سورت چی آخری نازل شوی من حیث السورة دغا اگر که آیاتون دنبات هم نازل شوی خو طول پٹولا باندے دا آخری نازل دے امام قتادہ و امام مقاتل سے وہ دین بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کال حیات جون دیو بیا وفات شو بعض ویت و رزین امام ابن کثیر رحمه اللہ دا قول راخلی دا عبداللہ ابن عبداللہ سے وہ قال لی ابن عباس مات ابن عباس سے بوئل یا ابن عتبہ اتعلم آخر سورة من القرآن نزلت آیت علم لری پا آخری سورت دا قرآن کریم باندے چی نازل شوے قلتو ما ورطویل نعام علم لرم اذا جاء نصر اللہ و ابن عباس سے برطویل قال صدقت تارشتی آویل نو آخری سورت چی طول پٹول نازل شوے دادے اذا جاء نصر اللہ دل تاویلین دی 2 معنی گانی دی بعض علماء وی چی دا فتح مکین مخ کی نازل شوے دی تا متوجه شا او بعض وی چی دا فتح مکین روست نازل شوے راجح قول دا دے اکثر مفسرین وی چی دا فتح مکین روست نازل شوے که دا فتح مکین مخ کی نازل شوے نو مانا ویدا سکیم دلتا اذا با خپل معنا باندې اذا چې کله په ماضی باندې داخل شي معنی مستقبل ته وړي اذا جاء نصر الله کله چې راشي امداد د الله تبارک وتعالى والفتح او فتح ورأيت الناس ولدلت خلق لرا يدخلون في دين الله چې داخليږي په دین د الله کې افواجا ډلې نو تبع د شکریا ادا کا په سباندې فسبح پس تسبیح و ابن عباس ويصلي منسك وبحمد ربك فسنا در خپل باندې امام شافعی سے وی الحمدللہ ویا واستغفره وبخنا واړه د اعلان دا کله چې فتح مکینه مخ کې نازل شي نو اذا په خپل معنا باندې شو استقبالی معنا باندې دې ته ظرف للاستقبال ویل شي خو اکثر مفسرین وایي چې دا د فتح مکه نه روسته نازل شوی دی دا راجح ده چې د فتح مکه نه روسته نازل شو بیا به اذا په معنا د اس سره اخلي اس چې په مضارع داخل شي معنا اړي ماضی ته پاتلا چې په ماضی داخل شي نو ماضی معنا به کې ځکه امام قرطبی رحمه الله هم وایي چې دا نزول د دې روسته د فتح مکه نه ده اذا جاء نصر الله هغه وخت چې راغی امداد د الله امام قرطبی سے قد جاءك پتحقیق سر راغلی تعالی نصر الله امداد د الله والفتح فتح مکه یعنی اظهار د دین او غلبه استا په دشمنانو باندې دا راغلی
والفتح فتح مکه ورأيت الناس او لیدلتا خلق لرام يدخلون چې داخل دل فی دین الله په دین د الله تبارک وتعالى کې افواجا ډلې ډلې د یمن را روانو د طائف نه د مکې نه ډلې ډلې راغلل ایمان قبول کړو نو د دې شکریا ادا کا په تسبیح باندې فسبح پس تسبیح وایا بحمد ربک پس ثنا در خپل باندې یعنی قل سبحان الله وبحمده دا سوایا یا ابن عباس سے فصلی پس منس کوا بحمد ربک بحمد درف ستابانی پسنا درف پل باندې واستغفره بخنا واړه د اعلان د پاره د خطیاتو ابن عباس سے اکثر مفسرین وې دلته اشاره د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا امر کوي ورته په تسبیح او استغفار باندې ځکه چې آخري خاتمه وي په زیادت او د زیادت د عبادت او طاعت او په ذکر الله باندې وشي نو دې کې اشاره د وفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یا امت ته تعلیم دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته امر شوی دی د استغفار خو تاسو په طریقې اولا باندې استغفار بخنه غواړئ د الله نه انه یقینا د الله تبارک وتعالى چې دی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د مرګ نه مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك دا ډیر زیات ویل د مرګ نه مخکې نو انه یقینا د الله تبارک وتعالى کان دی همیشه توابا صيغه د مبالغه ده زیات توبه قبلون کې چې څوک تسبیح و او بخنه واړي رب کریم فرمای اجیبوا دعوت الداعی ز دعا قبلهم دعا د دعا کون کې اذا دعانی کلم چې مان دعا واړي وقال ربكم ويرستاس ادعوني ما نغواړي استجب لكم زي قبلهما ما نغواړه کنه الله زي قبلهما ګور اصل کاله د بوتانو عبادتو کا مشرک چې یو ځل په صدق سره لا اله الا الله وي نو د داسې پاک شو د شرک نه تایب من الذنب کما لا ذنب له د ګنا نه داسې پاک شو چې اړو دل ک شرک کړي نه نن د مور د ګېډې نه پیدا شو نو رب کریم فرمایي انه یقینا د الله تبارک وتعالى کان د همیشه توابا زیات توبه قبلون کې ذات سورۃ اللهب ترتیب عثماني یو لسم نمبر سورت ده ترتیب نزولی چې شپږم نمبر سورت نازل ده رسته سورۃ الفاتحین تبت یدا ابي لهب وتب نزول کله وشو کله چې د آیت نازل شو وانذر عشيرتك الاقربين پیغمبر علی السلام ته الله وی چې تو یې راو خپلوان نزدیک خپلوان کله چې د آیت راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جبل صفا غر باندې ودرېدو او आवाज وکړو یا معشر قریش ډلې د قریشو یا بني هاشم یا بني فلان یا بني فلان आवाज وکړو د خوب ټیمو د आवाज خور شو غرونو کې خو आवाज به سم خور شي نو ټول راویښ شو کورونو نه وتله رسول الله صلی الله علیه وسلم بر په غونډه ولاړ دی ورته وی دی قوم ته که زه تاسو ته ویم چې دی غونډه نه شاته تاسو دشمن را روان دی په تاسو باندې حمله کوي زه په دې خبره کې صادق یم که کاذب رښتینی یم که دروغجن ټول ورته ویل ته امینی صادق تا کله هم دروغ نه دی ویلی نو ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دې کې ما صادق غنئ په دې خبره کې هم ما صادق رښتینی وګڼئ یو ورځ را روان ده د قیامت ورځ ده جهنم ده عذاب ده ستاسو د سترګو نه غایب دي په دې هم یقین وکیا نو ټول سرونه ټټ کړل سي ورته نه ویلا ابو لهب چې د ترو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وی تبا لك لهذا جماعتنا الیاذ بالله ورته هلاکت دی تعالی رته دې د پاره مونږ جمع کړو کانی راوغه ستل گزارونه شروع کړل نو الہ العالمین خفشو په بيد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ابو لهب یو ځل تبن ویل چې هلاک شي نو ابو لهب ته په کروڑونو په عربونو زل ویل کېږي تبت یدا ابي لهب وتب هلاک دي شي دوه لاسونه د ابو لهب نو شان د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی او بل د دې بیبي هم بيد بوا چې ام جمیل بنت حرب نامو د ابو سفیان خور و هغه بس کول
دا ازغي به راغستل، دا خشاک ډیران، دا به لاره کې اچول، تکلیف به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو دا هم شریک و. نو هغه باره کې هم آیات راغی وامراته، د بیبي به هم په جهنم کې وي او د قیامت په ورځ جهنم کې به دا ټولونکي د خشاک وي، هلته به په دې مکلف وي، هلته په اور کې به هم سوځي، نور خلک به صرف چغې وي، دا به چغو سره سره دا ګیډي به هم اوچتوي د خشاکو، په دې به مبتلا وي. نو رب کریم فرمایي تبت یدا هلاک دي شي دونه لاسونه د ابي لهب، د ابو لهب. تبت ماضی یعنی هلاک شوی، ماضی په دعا کې په معنا د مستقبل وي. تبت معنا هلاک دي شي یدا دونه لاسونه د ابو لهب، مراد تینا نفس د ابو لهب دی. تبن معنا تبن خپل دی هم هلاک شي په هلاکت سره. ما اغنى عنه دفع نکړه عنه ددنه ماله مال د وما کسب وما ولد. کسب د مراد ولد دی، آی چیزی ګوري یعنی اولاد د 15 زامن یو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورته جهنم دی اور دی، نو د سو ویل دی ابو لهب ما یقول ابن اخي حقا، سچي زما ورور وي، زما د ورور زوی وي، کدا حق وي فإني افتدي نفسي ومالي وولدي، زب فدیه کې ورکم مال زما ولد زما ځان به بچ کما. نو رب کریم فرمایي ما اغنا دفعون کړانو ددنا د هلاکت ددنا مالو مال دد وما کسب وما ولد، هغه چې زیګلو یعنی زامن دا 15 زامنو ته کسب نسبت کیږي، ځکه حدیث کې راځي اطيب ما ياكل احدكم من كسبه، خپل خوراک چې تاسو خوریا د خپل کسب نه دی، پاک خوراک. وان ولده من كسبه، او ولد د چې د کسب د دینه دی. وما کسب معنا وما ولد، آی چې زیګول یعنی زامن د 15 زامن. رب کریم فرمایي سيصلى ابو لهب، د ابو لهب ولې ویل کیږي؟ دا د رنگ نه ډېر حسینو سم لمبي وهله د مخ، نو ځکه ورته ابو لهب وایي. خپل نوم عبد العزا و، نوم دلیل د شرک دی. سيصلى معنا سيدخل زده چې داخل بکړي شي دا ابو لهب نارن اورته داسې اورته ذات لهب معنی چې خاوند لمبو بوي، نو رښتیا ابو لهب شي، دا بم داخل کړي شي. ومراته او بیبي ده ام جمیل بنت حرب د ابو سفیان قرواغه بم داخل کړي شي. حماله الحطب دا به ډیر ټولون کې د خشاک بوي، ډیر ټولون کې د خشاک بوي په ورځ د قیامت. ګوره په دنیا کې هم د خشاک د لاسه مردار شو، بے ادبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوله، د سړو په شان دی ګیډه په سر اخیو داسې اچولې و، ستړی شو یو کانی باندې دا ګیډه کې خود چې دا پړې اوس پړې چې کله دا ګیډه کې خود دا ګیډه د کانی شاته نه لاړو سره د پړې، نو د دې په مړی کې دا پړې ون خطو ډیر ټوپونه وهل، څوک ور سره نه ونو دا غینه مردار شو. فی جیرها فی حلقها په غاړه د دکې په مړی د دکې حبل نسیبوي من مسد د شی محکمنا، چا من حدیدن ویلې ده لکه او بل دا اول دا ابن عباس سیب او مجاهد سیب و سودی سیب کانت تمشي بالنمیمه، دا ډیر چغل خوره وا، خبرې به یو بل ته وړله، خلکو کې به دشمنی اچوله. نو فی جیدها په غاړه د دکې حبل نسیبوي من مسد د یو شی محکمنا. ابن عباس او ابن زبیر وی سلسله من حدید، زنجیر بوي د اوسپنینا، زرعها 70 ذراعا، وګدواله بداغي او یا غزوي، په دې خله کې به ورته د نکول شي د شا اړخ نه به ورته وراو باسي، دا ټول په ټوله به د گردن باندې پرود وي. نو فی جیدها فی حلقها په غاړه د کې مم مسد یو رسیبوي، حبل نسیبوي من مسد د شی محکمنا.